چې آیا دوی په دې خبره غور فکر نه کوي چې د دوی دا مرګري، د دوی دا دوست، د دوی دا پیغمبر په ده باندې هیڅ قسمه لیونتوب نشته دی، دا خو صرف یو یرونکی دی د الله د طرف نه. آیا دوی په دې باندې غور او فکر نه کوي چې د اسمانونو او د ځمکې دا بادشاهت او دا حکومت چا سره دی، او کم په دې کائنات کې کم څیز ذره ذره پیدا کړی دا چا پیدا کړی دی؟ نو د دومره واضحو دلایلو د راتلو نه بعد بیا دوی په کم څیز باندې به دوی ایمان وروړي؟ اصل خبره دا ده چې الله تبارک وتعالی چاله ګمراه کي هغه ته څوک هدایت ورکول ولا نشته دی، او چاته هدایت ورکړي نو هغه د هغه څوک ګمراه کول ولا نشته دی. او بیا بل اعتراض د مشرکینو دا وکړو چې دا قیامت به کله وي؟ که چېرې دا قیامت برحق وي نو بیا مونږ ته ورځ او تاریخ او کال او میاش دا مونږ ته وښیه، نیټه مونږ ته وښیه که نه؟ نعوذ بالله. الله رب کائنات فرمایي چې زما محبوب پیغمبر دوی ته ووایه چې د دې علم صرف او صرف زما د رب سره دی، او نه ښکاره کوي الله جل شانه دا قیامت مگر په خپل نیټه باندې، او دا به یوه ډېره لویه درنه حادثه به وي په اسمانونو کې او په ځمکه، او نه به راځي مګر دا په نګهانه. او دغه مشرکین تا نه داسې انداز کې تپوس کوي چې گویا که ته د دغې ورځې د لټولو په تلاش کې لګیایي، په داسې انداز کې تپوس کوي. دوی ته ووایه د دې علم چې دی د الله تبارک وتعالی سره دی، اکثر خلق په دې باندې نه پوهېږي. یسألونک تپوس کوي دوی تا نه عن الساعة چې کله به وي د قیامت واقع کېدل د دې قیامت. یسألونک دوی تپوس کوي تا نه عن الساعة د قیامت په حقله، ایان مرساها چې کله به وي واقع کېدل د ده. قلت ورته ووایه انما علمها بېشکه علم د دې عند ربي زما د رب سره دی. لا یجلیها نه به ښکاره کوي دا لوقتها د دې په وخت باندې الا هو، لا یجلیها نه به ښکاره کوي دا لوقتها د دې په وخت باندې الا هو مگر هم هغه. ثقلت فی السماوات ثقلت ډېر درنه حادثه به وي فی السماوات په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې. لا تأتیکم نه به راځي تاسو ته الا بغته مگر ناګهانه. یسألونک تپوس کوي دوی تا نه کأنک لکه چې ته حفی تلاش کوونکي عنها داغي، کأنک لکه چې ته حفی عنها لټونکي داغي. قلت ورته وایه انما علمها عند الله بېشکه د دې علم د الله جل شانه سره دی، ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهېږي. یسألونک عن الساعة تپوس کوي دوی تا نه د قیامت په حق لا چې کله به دا واقع کېږي. قلت ورته انما علمها عند ربي د دې علم زما د رب سره دی. نو د قیامت په حق له به دوی تپوس کو. دا څه څیزونه داسې دی چې الله رب العالمین د سوره لقمان په آخره کې ذکر کړی دی. د دې علم د الله تبارک وتعالی نه سوا بل چاته نشته دی. ان الله عنده علم الساعه یو د قیامت علم دی. وينزل الغیث باران کله به کېږي، څومره مقدار کې به کېږي، څومره فایدهمند به وي، څومره نقصان ده به وي، چاته به فایده ورکوي چاته به نقصان ورکوي. دا ټول د دې حقیقي علم یو الله سره دی. ويعلم ما في الارحام د مور پر رحم کې دا څه شی دی؟ انسان ته الله تبارک وتعالی د ډېر زیات علم ورکولو نه بعد صرف دومره حده پورې رسي چې دا هغه هم د اسبابو په ذریعه الله رب کائنات بغیر د اسبابو نه د الله په علم کې دی. انسان د ډېر علم د حصول نه بعد چې دی هغه علم د الله د طرف نه دی، دومره حده پورې رسیدلی دی چې دا ماشوم دی که ماشومه ده، یا چې دی څه نه څه حده پورې بیمار ده که صحتمنده به وي، روغ به وي که معذوره به وي. البته دا هم بیا هم نشي معلومولی چې دی به شقی وي که بدبخت وي، سعید وي که شقی وي، عمر به یې څومره وي، رزق به یې څومره وي. حقیقي ابتدا نه انتها پورې د دغه ماشوم متعلق د الله رب کائنات د ذات نه سوا
د دنیا یو علم والا هم نشي معلومولی بغیر د اسبابونه. اسباب په ذریعہ باندې خلق سره معلومات حاصلول شي او حاصل کړي دي د اسباب په ذریعہ. الله رب کائنات چې د مسبب الاسباب ذات دی، بغیر د اسبابونه د هر څه علم دا ورسره دی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تاسو ته ډېر کم علم درکړی شوی دی. انسان ته چې هر څومره مهارت ورکړی شوی دی دا د الله جل شانه د علم په مقابله کې الا قلیلا، کم دی، دا قلیل دی. نو علمها عند ربي، د دې علم چې د زما د رب سره دی، لا یجلیها لوقتها، نه بخکره کوي دا مگر د الله تبارک وتعالی ذات. نو ويعلم ما في الارحام، د قیامت علم، د باران علم، او دغه شان د مور پر رحم کې چې کوم سیز دی هغه د هغې علم. او وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، یو کس سبب څه کوي د دې علم د الله نه سوا بل چاته نشته. وما تدري نفس بأي ارض تموت، یو کس تبه په کوم ځمکه باندې په کومه خوره باندې بدله مرګ راځي، د دې علم د الله نه سوا د دنیا یو طاقت هم چې دغه نشي. دا 15 سيزونه داسې دي د سوره لقمان آخري آیت کریمه کې الله جل شانه ذکر کړی دی چې د دې علم الله رب العالمین د خپل ذات نه سوا انبیاء کرام ته، اولیاء کرام ته، صحابه کرام ته چاته هم نه ورکړي. البته قیامت پر راتلون کې چې کوم علامات د قیامت دی دا غي علم الله رب کائنات د هغه علم خبر چې د خپل پیغمبر ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی، هغه ته اخبار د غیب وي، د غیب خبري. قیامت پر سکیدون کې دي علامات د قیامت سره، او دغه شان د کائنات د ابتدا نه تر اوسه پوری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه پوری او تر قیامت پوری چې سره د ټول علوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خودل شوی دي. خدا علم الغیب نه دی، دا اخبار د غیب دی، دا د غیب خبري دی، یو علم الغیب دی. نو لہذا علم الغیب او اخبار غیب کی اسمان و زمین کی فرق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته د علم و خبري الله جل شانه ورته خود د علم الغیب وما يعلم د الله تبارک وتعالى نه سوا چې بل څوک داسې نشته چې هغه سره د غیب او علم وي. ولله غیب السماوات والارض، خاص الله جل شانه دا صفت خداوندی ده. کچره نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم موږ او تاسو علم غیب وګڼو یا بل پیغمبر هم علم غیب وګڼو، بیا د الله تبارک وتعالى او د پیغمبر په منځ کې د نبی په منځ کې فرق نه پاتې کیږي. ولله غیب السماوات والارض، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير. قران کریم کې الله جل شانه فرمایي زما محبوب پیغمبر دوی ته وایي کچره ماته د غیب او علم وینو ما بزان ته ډیر خیر راټول کړی وي. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، نو ماته بس تکلیف نه را رسیدلی. دا تکلیفونه را رسیدل دا دې خبرې ثبوت ده چې انبیاء کرام سره هم د غیب او علم نه وي، اخبار د غیب وي، خبر د غیب الله جل شانه ول ورکی، اطلاع ول ورکی. وعلم الغیب دا صفت خداوندی ده. ثقلت فی السماوات والارض، دا یو ډیره درنه حادثه به وي، داسې حادثه چې زنانه به د خپل رحم نه به اولاد غورځي، او زنانه به خپل اولاد کې چې کوم پیله ماشوم له پی ورکوي هغه به گزار کی. یوم ترونها تضع كل امرأة، الله تبارک وتعالی فرمایي چې هر یو پی ورکون کې زنانه به د خپل غیږ نه به ماشوم وغورځي د قیامت د حادثې د وجنه. وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. د قیامت حادثه چوشي خلق به داسې د بهوشه په شانتي، د لیوانو په شانتي، د بهوشه په کیفیت کې به د قبرونو نه براپاسي. خلق به چې دا بهوشه به نه وي بلکې ولكن عذاب الله شدید. د قیامت هغه هولناک هغه حادثه به دومره وي چې خلق به د لیوانو په شانتي د بهوشه په حالت کې به بهوشي په شانتي باندې د قبرونو براپاسي میدان محشر طرف ته په منډه روان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.